محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. يا ناصر يا نسير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. د عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حالات تاسو اوریدلیو دا بل راوی د ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا حالات. نو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زوی دے. او د بدر په مقام کې د څوارلس کاله عمرو. نو دی خو پیش شو د جهاد د پاره، ځان یې پیش کو خو قبول نشو ځکه چې نابالغ و. او په احد کې بیا د پنځلسو کالو نو بیا د احد په غزوې کې شرکت کړی دی او د جهاد بالسیف دپاره د ډېر زیات کوششونه کړي دي. او په احادیثو مبارکو کې من المکسرین دی. مکسرین هغه صحابه کرام چې د چا نه روایات ډېر را نقل وي. بعض عالمانو ویلی دی چې د خپل فلار حضرت عمر صاحب نه مخکې ایمان راوړی دی، او دا قول صحیح نه دی. در حقیقت دا بیعت رضوان مخکې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګڼه ګوڼه را جمع وه. نو عمر فاروق خپل زی ابن عمر ولیږلو، ویل ته لاړ شه چې دا ګڼه ګوڼه د څه ده. چې هغه ورغلی نو صحابه کرامو بیعت کولو. نو ابن عمر صاحب هم بیعت وکړو، واپس رالی پلار ته ټوله قصه واوروله. نو والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم لاړې بیعت یې وکړو، خو بیعت یې وړاندې کړی دی، ایمان یې وروسته راوړی د حضرت عمر صاحب نه. اتیا کال د دو عمرو په 73 هجری کې دی وفات شوی دی. 73 هجری کې. نو فرمای وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. ګوره دا عنہما منګه ولی وی پلار او زی دواړه صحابه کرام دي، ځکه عنہما وی. قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل علیہ السلام: بنی الاسلام بنا شوے دے اسلام، جوڑ شوے دے اسلام علی خمس پپینزو باندی: شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ. دریوانه اعراب جائز دی. شهادتو شنو دا ولی دی مولا صاحبا؟ نا دا بخبر شي د پاره د مبتدا محذوفی. که شهادت شي بیا ولی دا به مفعول به شي د اعنی یا د یعنی فعل مقدر د پاره. او که شهادتی شي نو بیا به بدل واقع شي رچانا د خمسنا. په دې دریم وانو اعراباتو کې کم یو اعراب اعلا دی.
د جر والا ولی ځکه چې په دې کې اختصار دی تقدیر د عبارت ته به موږ محتاج نشو ډایرک به ووایو نو دا ځکه اعلی شو بنی الاسلام جوړ شوی دی اسلام علی خمس په پنځو باندې شهادت د الله اله الا الله وان محمدا صلی الله علیه وسلم چې بېشک نبی علیه السلام عبده ورسوله بنده د الله دی رسول د الله دی بل و اقام الصلاة قائم ول د مانځه بل و ایتاء الزکات ورکول د زکات بل والحج حج وصوم رمضان نو په دې باندې اسلام بنا شوی دی بنا څه ته وایي بنا د خیمې جوړولو ته ویلی کېږي عربو کې دا قانون وایي په پلان کې بنا کړې ده او پلان کې بنا نه ده کړې چې کله به واده کولو نو دا ناوې به خیمې ته راودوله کور کې به وله خیمه ودرولې وه او ناوې به اول هغې ته راواده شوله بیا د هغې او د عرف مطابق څو ورځې به په هغې کې تېرولې د هغې نه بعد به بیا کمرې ته د استوګنې دپاره لاړل خو خیمه کې به څو ورځې څو شپې دې ناوې تېرولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تشبیه ورکړه د خیمې سره هلکه د خیمې سره دا تشبیه ولې ورکړله وایي دا یې ورسه ځکه ورکړه چې د خیمې دپاره څو دغه وي دا خپې وي پنځه یو د من واله ستن ده او څلور غاړې غاړې ته دي نو دې خیمه کې چې دا د من واله ستن ولاړه وي او د غاړې یو ستن پکې نه وي خیمه بیا هم خیمه ده خو نیمګړې ده که دوه خپې دغه شي بیا هم خیمه ده خو لیکن نیمګړې ده او که د خیمې نه د من واله ستن پرېوځي نو بیا خیمه نه ده بیا خیمه نه ده اسلام کې هم دقه طریقه ده چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال د دغې من د ستنې دی که دا ولاړه وه او دې نورو کې کمی او بیا هم انسان مسلمان دی او که دا ستن وغورځېدله نو بیا ځان له منځونه او ځان له حجونه او ځان له زکاتونه دا کم کار نه ورکوي پیشولې په مساله باندې اسلام سره د اسلام تشبیه د خیمې سره ځکه ورکړه دویمه د اسلام تشبیه د خیمې سره ځکه ورکړه لکه څنګه چې خیمه محیطه په کار وي چې انسانان پکې دننه نه ښکاري اشاره وکړه رسول الله مبارک چې اسلام هم محیط په کار دی د سر نواله د خپو پورې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه درېیمه وجه د تشبیه دا ده چې څنګه دا خیمه چې ده انسان یې پټ کړی دی کذالک الاسلام په انسان مسلمان باندې پردې رچوي په دنیا او په آخرت کې اسلام پردفوش دین دی بله وجه د تشبیه لکه څنګه چې خیمې انسان لره بچاو ورکړی دی د مضراتو نه د باران نه د سیلۍ نه د نور نه د نورو خبرو وغیرو نه کذالک الاسلام دا هم مسلمان ته بچاو ورکوي د ضررونو د دنیا او د ضررونو د آخرت نه په دقې وجوهاتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړې ده د اسلام د خیمې سره وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه
د جاهلیت په زمانه کې د ده نوم دی عبد شمس. عبد شمس. او په اسلام کې د ده نوم بیا رسول الله مبارک څه کېښودو، په دې کې 20 اقوال دي، خو راجح پکې 2 اقوال دي. یا یې عبدالله نامه ورته کېښوستله او یا یې عبدالرحمن نوم ورته کېښوستو. دا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په 9 هجری کې د ایمان راوړی دی، 9 هجری کې. او بیا دا ډېر زیات په دین باندې مینو او ډېر خواري کخو، پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته ملازمه اختیار کړې وه چې پیغمبر علیه السلام په انتظار به و چې کله به د کور نه راوځي چې چرته حدیث مبارک ترې نه واورو. د دې وجې نه 5374 روایات د دې مبارک نه نقل دي. خو دې کې یو بله نکته م واوره، هغه نکته دا ده چې د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنهما ته روایات د احادیثو د ابو هریره نم زیات یادو او د هغه نه په سوونو باندې را نقل دي او د ده نه په زرونو باندې را نقل دي. دا وجه څه کیدی شي؟ وی ابو هریره په خاریه کې پاتې شو او عبدالله ابن عمر ابن العاص په بانډه کې پاتې شو. په بانډه کې علم ډېر وي که خاریه کې؟ مشهوره مقوله ده العلم فی الامصار. علم په کوم ځای کې ملایانو؟ په خاریو کې. په خاریو کې د انسان نه علم ډېر خورېږي. نو د خاریو د استوګنې دا برکت دی چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایات د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنهما نه هم زیات دغه شو، دا را نقل شو. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا بد رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر خواته د لوږې نه را پرېواته. ولې هلکه؟ د ډېرې لوږې د وجې نه. ځکه دی وایي چې زما ورونو صحابه کرام انصارو به زمینداره کوله، مهاجرینو به تجارت کولو، ما ټول ځان وقف کړی و. نو ناره نوره مې تېروله، ناره نوره. زه به را پرېوتم څټ به راله خلکو مږلو چې په ده باندې میرګي یا لیونتوب دی وما به الا الجوع. ورور شاه منصور باباجي به فرمایل غم تېروا خادي به راشي یو ځل به وزانګي د زلفو په ټالونو. دا بېته درس کې د هغې مقوله ده که نه. نو صاحب علیه رحمته ابو هریره فرمایي یو ورځې زه په لاره روانم، رسول الله مبارک راته آواز وکړو اباهر. په مستدرک کې به یو روایت وګوري، وایي دا خلق ما ته ابو هریره وایي وقد سمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم اباهر. ما ته به رسول الله اباهر ویلي. اباهر تعال راش. وایي چې رالم، وایي چې دا د سره څه دي؟ مالجي توشدان دی. په دې توشدان کې 21 دانې قجورې دي چې ډېر وږی شم د دې نه یو دانه وخورم. توشدان دي کلاو کا. نو رسول الله مبارک په هغې کې چف وکړو. خواجه فرید الدین گن شکر رحمت الله علیه هغه به چې چف وکړو هر څه به خواږه شو. هغه په لوټه باندې چف به وکړو د سونې به جوړه شوه. نو د خواجه فرید الدین گن شکر رحمت الله علیه چې یو ادنا دغه دی امتی دی، الله یې په خولې کې دونه تاثیر اچولی و. نو سوچ کوه د رسول الله په خولې کې به څونه تاثیر وي. وایي ما ته وایي کلاوې که نو په هغې کې چف رسول الله وکړو. ابو هریره صاحب فرمایي وایي زه توشدان ته لاس ورکته کم قجورې راوالم په خپلې خورم، لاس ورکته کوم قجورې رالمه د کور په اهلي عیال باندې خورم، لاس ورکته کومه قجورې رالمه او په میلمنو او په ملګرو باندې خورم. توشدان دا نه وایي چې په ما کې به قجورې ختمې شي. 20 کاله ما د هغې نه خوراک وکړو، 27 سال. وایي خوراک چې مې ترې 20 کاله وکړو
د عالمانو بزرګانو ته حساب لګولی دی څه د پاسه 1000 منه قجوره پاکستاني من افغانستان والا خو 2 کیلو ته څه وایي من وایي نه څه د پاسه 1000 منه په پاکستاني من باندې دونه قجورات ابو هریره راپورته کړې وه ولیکن قجورې نه وې ختمې وایي هغه توشدان د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت په انګولا کې رانه بېدرکه شو آواز مې اوچت کړو چې للناس هم ولی حمانی خلکو له یو غم ما له ډبل غمونه فقد جرابي وقتل عثمانه یو طرف ته توشدان د یار د لاسه دم کړی شوی رانه ورک شو او بل طرف ته قتل د عثمان شهادت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه د رال بهر حال عظیم شخصیت ته حرفن متدا روایات یادو خلکو په تجربه کړې وه چې کال مخکې څه ویلي وغې لیکلي کال بعدې دوباره ترې واورول یو وو پکې نه زیات شو او نه پکې کم شو بلکل حق رنګې یاد کړي احادیث مبارکه او د ده دا حافظه ولې مضبوطه وه وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وایي څادر خور کا نو رسول الله مبارک راته په هغې کې چف وکړو نو هغه مې راغونډ کړو د ځان سره مې واغسته د هغې نه بعد بس بیا زما نه وایي څه نه ایرېدل دا چې الله مهرباني وکړي نو بیا یې کړي تفتازاني صاحب په کلاس کې دونه نالایق او چې خبره به یې وکړه ټول کلاس به پسې خندل او داسې علم ولا الله ورکو چې د هغه کتابونه هم د هر چا کار نه دی د هر طالب او د هر یو مولا کار نه دی چې د هغه کتابونه دي پړاو کې ودي وایي داسې ناشنا علم او په ټوله مختصر معنی کې په خلخالي او په زوزني باندې ردونه کوي چې دی هم په تلخیص شرحه لیکلې ده دا خطا شوي دي دا دی خطا ویلی دا دی خطا ویلی دا دی خطا ویلی یادېږي دا ولې دیم د قرنګي اودو د خوب معامله د څه شوې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله دم چوف دعای ورته کړې وه چې را ایخ شو نو الله تعالی د ده ذهن کولاو کړی و نو الله پاک دې زموږ او ستاسو ذهن او حافظي هم کولاو کړي انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه هغه میزاب رحمت د لاندې ودرېد ویل الله حافظ ابن حجر رحمه الله له چې کومه حافظه ورکړې وه هغه حافظه مالم راک نو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه سرګیر یو کتاب وګورم 14 کاله کې ما ته هغه صفحه هغه هم راته معلوموي کتاب جل د هغې صفحه دا پته م راته لګي چې دا په دې مخ کې دی که په دې مخ کې دی د صفحې په اول سر کې دی که په منځ کې دی او که په اخر کې دی 14 کاله پورې زما د مدغون هغه نوزي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي میزاب رحمت د لاندې دعاګانې قبلیږي که لاړې نو بیا دعاګانې وکړه لړاګۍ باباجي به فرمایل دا شامي خو حاشیه ده نو حاشیه خو هېڅ حیثیت نه لري حاشیه خو په مرتبه کې ډېره کمه کوزه ده او بیا دوی شامي له خدای ولې دونه ډېر عزت ورکړی سړی وایي شامي 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 فکر دې راغلی زبردسته فتاوا ده خدای ولې دونه عزت ورکړی وجه دا ده چې شامي ملا په دې شروع کوله لیکلې کول نو د رسول الله خپو مبارکو کې هلته یو ښایسته ځای دی چې هغه بابي جبریل باندې مازدیګر نه 45 منټ د هغې د بانک نه مخکې هغه دروازه لرې کېږي بند دی چې په هغې داسې راننوځي او دې خوا لاړ شي نو د رسول الله د خپو ځای دی ناشنا د اطمینان او د سکون ځای دی په دنیا کې به بل ځای داسې لیدلی نه او که دې خوا لاړ شي نو بیا صفه ده مدرسه ده نو چې هلته لاړې هغه ګیټ باندې به هغه ټیم راننوځي بل ټیم بیا نه بس هغه لږ د یو منټ خبره ده که هغه منټ کې رالې که رانلې قصه بیا سره ملا صاحب ختمه ده بیا هغه ځای ډکي بیا د ماخوستن د مانده پورې په هغې کې کېناستی شي دقه ته به حاجي محمد امین صاحب رحمت الله تعالی علیه ناستو او ماخوستن به بیا ټول خلک وتل او هغه به نه وتلو نو د شرطې واله به د خپو د لاسونو نه په څو کسه نیولي و زنګ زولی بیا را بهر کو دې ته وایي عاشق رسول فکر دې راغلی نو دغه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې دی د ده وفات په یو کم شپېته هجرۍ کې شوی دی او په جنت البقیع کې نه دی دفن دی خو هلته د قبرونه معلومول دا ډېر ګران کار دی
فکر دې راغلی ځکه چې تا ته څوک درښیم نه چاته معلوم هم نه او تا ته درښیم نه فکر دې راغلی هلته چې دی کم هغه حنابله دي تخصص دغه کوي دا فی الحدیث او فی الفقه کوي په مسجد نبوي کې نو هغې سره چې ګپ شپ ولګي نو ګزاره کوي خو د هغې دم دی هغه دم به پې وی چې هغه دم دې پې وویلې نو بیا درته ډېر ځایونه درښیي هغه دم درته نه درښیم ښه چې ویې ښیم هغه ته به د علامه ابن تیمه صفت کې فکر دی دی د ده صفت چې ورته ما که تی څه پېژنې مال دا اوس څه خبرې کې نور پټېږي فکر دی رالی د هغه موږ څه څونه کتابونه دي دا دي چې د هغه صفت دې ورله وکړو نو بس د هغې زړه دې ځان ته څه که ملا صاحبه خپل کو دا یاد ساته نو فرمایا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان ایمان چې بضع وسبعون شعبه سرفاسا او یا شعبی دي سرفاسا او یا شعبی دي په یو روایت کې راغلي دي 60 سرفاسا شپېته شعبی دي مختلف قسم روایات دا پکې راغلي دي په بعضو کې یو شعبه په دوو باندې حساب شوې ده او په بعضو کې مستقل یوه بیله حساب شوې ده او مستقل بله بیله حساب شوې ده ځکه پکې دا مختلف قسم روایات د او یا د شعبو پورې دا راغلي دي دا بدعن د مذکر دپاره بضعتن راځي او د مؤنث دپاره بضع راځي نو دا شعبتن د وجې نه بضع رالی دا خبره بدرالدین عینی کړې په عمدة القاری بجر 126 کې نو ایمان صدفاسه او یا خاخدي په افضلها نو ډېر بهترین په دې کې قول لا اله الا الله قول د لا اله الا الله دی و ادناها او ډېر ادنا په دغه شعبو کې اماطة الاذى لرې کول د ضرري شي دي عن الطریق د لارې نه یو ډله د عالمانو د دې دا ترجمه کړې ده چې اماطة الاذى عن الطریق نه مراد نهی عن المنکر دی ملا علی قاری فاغي وبانې رد کوي ځکه چې اماطة الاذى عن الطریق نه مراد دا ده چې په لاره کې غنه پرته ده خښته پرته ده ګټه پرته ده هغه لرې کول داتې مراد دي او نهی عن المنکر که چرته داتې مراد وي نو نهی عن المنکر خو د ایمان په خاخونو کې اعلی ترین خاخ دی اخو ادناها نه دی نهی عن المنکر خو ډېر لږ حیثیت دغه کوي دا لري فکر دی هغه بیا ادنا د ایمان نه ده نو ادنا د ایمان دا ده نو په دې روډ باندې تاسو یو ګټه کې دی هر یو ګاډي والا به چې راځي خپل ګاډی به چې بچوي او مخې ته به رواني څوک ورته بریک نه نیسي فکر دی رالی چې دا ګټه د دې لارې نه ډډې ته کې دا د ایمان کمی دی چې د ایمان د چا مضبوطي هغه به دا دغه لرې کوي رسول الله مبارک فرمایي چې د معراج په شپه مې یو په جنت کې یو سړی ولیدو یتقلب په جنت کې اوختو فی غصن فی اجل ید لاجل غصن د وجې د یو څانګې نه چې دا څانګه د لارې ته راکته شوې وه خلکو ته چې تکلیفونو د دا څانګه وواله لارې کوله او که مخې ته لاړې فکر دې راغلی طالبان هم په دې کې تکړه که نه تکړه سخت تکړه فکر دې راغلی د جومات په طالبانو باندې پخوا په زمانه کې یو جینۍ دغه کړی چې د ده سره واده کوم هلکه دا د کمې علاقې دی او بیا به په کومه علاقه کې ګرځې راګرځې جینۍ چېرته قلارېدله مور به ورته نصیحت کوله ویل نه زه د ده سره واده کوم ویل ګوره دا ډېر لټان دي ویل نه دا ډېر پاکان دي ویل پاکان دي خو لټان دي دلیل یې ورته دا وویلې چې د طالبانو شومله ډېره خوښه ده اوس به دا دې پته ولګي شوملې نه ورته جام ډک که ښه ښایسته د پاسه پې خزله واچوه په خپله به تا ته پته ولګېږي چېرې دا لټان دي که نه دي شوملې نه جام ډک کو طالبانو شومله خوښی مخکې به دې ته د طالبانو شراب به دې ته ویل کېده نو هغه خزله یې پې د پاسه واچوله نو یو طالب یم چې څکي نو دې خزلې له پوکې ورکوي بل یم چې څکي خزلې له پوکې ورکوي یو هم دا نه کوي چې دا خزله ترې اوچته کړي لنډه دا ده چې د شوملې جام دا یې تش کړی دی
خزلې په هغه ویښ کې لاندې پاتې شوې ده ماشوم واپس جام کور ته راوړو ویل راشه بچی وګوره خزلې دا د یخ ته ناستې ده چام ترې نه ده لرې کړی ویل ښه مورې ستا خبره ټیک ده زما تې توبه نیکه دې راغلې نو دې ته وایي لټان نو اماتة الاذى عن الطریق کوئ اماتة الاذى عن الطریق تعمیم عام دی کم طالب العلمانو ته د الله د دین په دې لاره کې کم رکاوټونه دي هغه ورله ختم کا بل چاته رکاوټونه دي هغه ختم کا په لاره کې خښته ازغې پروت دی هغه لرې کا والحیاء حیا چې دا شعبة من الایمان دا لوی خاخ دی د ایمان نه شعبة من الایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد کې یو عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو قبر شریف ته سلام نه بعد بیا استخاره یې وکړه مراقبه یې وکړله چې زه رسول الله مبارک چېرته په خوب کې وینم نو رسول الله یې په خوب کې ولیده نو دا عالم ورته وی بابا جانا الحیاء شعبة من الایمان ستاسو حدیث مبارک دے رسول اللہ فرمائل دا زما حدیث ندی دا زما حدیث ندی چې سړی را پاسېد سخت حیران چې د بخاري شریف روایت او صحیح نه په دې خو اجماع ده علماء راغلی ده دې ته اوس څوک ضعیف نشي ویلی د بخاري شریف روایتو باندې اجماع دغه شوې ده دا راغلی ده ها لیکن داسې عجیبه نکتې دي خو دا بیا په تخصص په حدیث سره تعلق ساتي د امام زهري یو روایت چې هغه شعیب د هغه نه نقل کړی دی او د امام زهري روایت چې د هغه نه معمر او یونس دواړو دغه کړی دا نقل کړی دی یو روایت دی ها یو فکر دې راغلی په هغه یو روایت کې شپږ دغه راغلي تغییرات راغلي الفاظ متغیر یو روایت کې یو شانته دی بلکې بل شانته دی د یو امام زهري روایت یو کې یو شانته دی بل ټکې پکې بل شانته هغه شوی دی دا راغلی دی نو سیب علیه رحمت خود بخاری شریف روایات باندې اجماع ده چې بس دا صحیح دي دا نکته تاسو ته پته شته چې په بخاري کې ضعیف راویان شته خو لیکن په بخاري کې ضعیف روایت نشته په مسلم شریف کې ضعیف راویان شته خو لیکن ضعیف روایات ورپکې نشته اتیا راویان په بخاری کې متکلمون فیه دي فکر دې راغلی او 160 روایات په مسلم شریف کې متکلمون فیه دي دا څه وجه د ملا صاحبه چې راویان ضعیف دي او روایت نو ګوره وجه د هغې دا ده چې دا عذر د حافظ ابن حجر د امام بخاری د طرف نه بیان کړی امام مسلم په مقدمه کې دا عذر په خپله باندې بیان کړی دی وایي دا کم متن چې موږ د دې ضعیف راوي په روایت باندې را نقل کړی دی دا ضعیف راوي پکې دی وایي دا متن موږ څه په صحیح سند باندې موجودو خو موږ په صحیح سند باندې دې ته لا نړو په دې ضعیف باندې ولا راتاو شو دا ولې هغه صحیح سند باندې چې ولا راتاوېدلو نو رسول الله ته واسطې ډېرې وې او په دې ضعیف سند باندې رسول الله ته واسطه نږدې وه د دقې د وجې نه مونږ په ځای د دې چې صحیح سند باندې ولا راتاو شو نو مونږ ورله په هغه ضعیف سند باندې لنډ ورغلي یو دغه متن مونږ سره په صحیح سند باندې موجود دی نو پته ولګېدله چې هغې کې څونه متون راغلي متون ټیک دي په سند کې کلام راتلی شي خو په متن کې کلام نشي راتلی نو دا سړی حیران شو چې د بخاري روایت او رسول الله مبارک وایي دا زما حدیث نه دی بیا یې توبه ویسته چې دا به زما عمل کې کمی وي نو بیا یې چې دی سلام پیش کو او درود پاک پیش کو مراقبه او استخاره یې وکړه وده شو بیا یې په خوب کې رسول الله مبارک ولیده و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء شعبة من الایمان رواه البخاری دا ستاسو حدیث دی رسول الله فرمایل دا زما حدیث نه دی په دریم ځل باندې مو ته رسول الله وسلم دا وویل قصه ورته ګرانه شوه
سوچ یې کوو چې د مسلې حل د چا نه راوباسم. نو په مزغو کې برهان الدین شامی رحمت الله علیه چې تیر شوی دی اقې ذهن ته رالی راغله ځان رسوم. نو ډېر اوږد مزل د مدینې نه د شامه پورې رجلینې موټرینې په خپو باندې پیدل لاړې ځان یې ورساوه او هلته چې ځان یې پیش کویل سخت جنجال کې مې ځان گیر کړی دی. زه رسول الله مبارک نه تپوس د بخاري د روایت کوم هغه فرمایي دا زما حدیث نه دی. نو هغه ډېر هوښیار و. هغه ورته وایي بچیه تا ورته څنګه وویلې تی ما ته ووایه د بخاري حدیث. وایي ما ورته دا وویل چې الحیاء شعبة من الایمان. نو هغه په خندا ورغلی وایي دا خود د رسول الله وسلم حدیث نه دی. دې کې خو ته د تجوید او د قرائت د قواعدو ته وګوره حمزه او د هغې نه مخکې الف او یا تدیبان مد دے داسی و ته لاړ شه سلام پیش کا بیا استخاره و مراقبه وکړه چې رسول الله دې ولید ته ورته دا ووایه چې الحیاء شعبة من الایمان بیا به تا ته پته ولګي. نو چې بیا واپس رالی او درود او سلام یې پیش کو او بیا یې مراقبه و استخاره وکړه وده شو. نو رسول الله مبارکی په څلورم کرت باندې ولید بختور دی ډېر زیات فکر دی رالی. خلیفه بن موسی ورته وایي په یو شپه کې 20 کرت رسول الله په خوب لیدلی دی. روح المانی نقل کړي دي 20 کرته داسې نیکان خلک حیران چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو. نو ورته وایي الحیاء شعبة من الایمان. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ستاسو حدیث مبارک دی. نو رسول الله وی راته مسکی شو وی خندل او بچیا دا زما حدیث دی. نکه دی چې دا مت پی راشي نو حیا دا غیب تعریف درته کوم هغه څونه بهترین شی دی. حیا څه ته وایي رؤیة الاعلاء و رؤیة التقصیر. انسان چې د الله جل جلاله نه حیا کوي حیا نو ګوره د الله نعمتونو ته ګوري چې الله په ما څونه نعمتونه کړي دي. و رؤیة التقصیر او د خپل ځان ته ګوري چې دا زه څه کوم دا زه څونه بېکاره یم. دې ته حیا وایي. د دې حیا طالبانو ته زه دا مثال ورکوم چې ته یو ځای ته لاړ شي او د هغه سړي میلمه شي او ته دا محسوسې چې د ده خو په ما باندې ګمان د ملا شرشم وکړو خدای دې خیر وکړي. ځکه چې د پوسونه یې رانه داسې وکړو ټول چې د اندازه دا ده چې دا په ما باندې ګمان د چا کوي د ملا شرشم کوي. ملا شرشم خود ده ته ډېر محترم او مکرم دی د پلار او د ترونو دوست او دغه پاتې شوی دی او ډېر خیر ښېګړی او هر څه یو څه کړي پوره یارانه او دوستانه ده. اوس هغه لاندې وځي دا چرګان دي او راوړي او دا خوراکونه دي او سکاکونه دي او ده راوړي او ده ته یې مخې تږدي او دی اوس وایي چې اوس زه څنګه الو یم د ځان سیریږي کوم خبر شو چې دا خو ملا شرشم نه دی نو ماحول به بدل یې چې دا خو په ما ګمان د ملا شرشم کوي نو دې خوراک هم کوي او د ځان سره شرمیږي. دقې ته حیا وه. الحیا تتولد من رؤیة حالة تتولد من رؤیة الآلاء. دې اندازې ته ګوري چې دا زما څونه احترام کېږي. و رؤیة التقصیر ځان ته ګوري چې زه خو هغه نه یم زه خو هغه نه یم زه خو د ډېرې کمې مرتبې والی یم. نو که دی زما نه خبر چې دا هغه نه دی بیا ماله دا خوراکونه راوړي نه راوړي. نو د حیا څونه ښکلې معنا ده. دا جنید رحمه الله تعالی کړې ده جنید بغدادي. فکر دی د حیا ډېر تعریفونه دي خو دا تعریف لا جنید بغدادي رحمت الله علیه کړی دی چې الحیاء حالة تتولد من رؤیة الآلاء و رؤیة التقصیر. دی کې چې تا ته دا کم حالت پیدا کېږي دقې حالت ته حیا ویلی کېږي. او چې دا حیا نه مد لرې کې نو بیا څه ته وایي نو تفسیرونه واړوام. ویستحیون نساءهم په دغه ځای کې لیکلي دي وی دا ماخوذ دی من الحیا بالقصر وهو الفرج. دا ویستحیون ماخوذ دی من الحیا بالقصر دا هغې حیا نه چې مت پې نشته قصر پې دی وهو الفرج. نو ګوره څونه
خطرناک معنی جوړه شوله ولې فرد چې دی شعبة من الایمان دی نو څنګه به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې دا زما حدیث دی نو مد او غیر مد کې څونه دي دغه راغلي پوره تقریر مې تیار کړ چې کومه مدرسه کې د تجوید محنت کېږي نو دا تقریر پکې بیا وکړه نو حیا دقې ته کې حیا عظیمه شعبه ده من الایمان د ایمان نه حدیث مبارک کې راځي چې دا حیا او ایمان دواړه غبرګوني ورونه دي غبرګوني یو بس پیوستي چې یو ځي نو دا بل نه پاتېږي دا بل مسره ځي نو حیا ډېر ښه شی دی د حیا لس اقسام دي په نجاح الدارین کې په 94 نمبر صفحه باندې وګورئ اقسام یلته نقل دي دلته ټولې خبرې ذکر کول مشکل کیش وعن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا جلیل القدر صحابي دی د اوس د پلار نه مخکې ایمان راوړی دی او دا بیا په طایف کې په 45 هجري کې وفات شوی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا عمر دی که عمرو ده عمرو نه ده نو دا وو ولې د فرق بین عمر و عمر وو چې پکې وي فکر دی رالی جاءني عمرن مررتو بعمرن دوانو کې به وو لیکي که نه به لیکي او رأیتو عمرن دې کې به وو لیکي که نه به لیکي ولې ځکه دغلته الف شته فاصل دی نو وو ته ضرورت پاتې نشو رأیتو عمره کې الف نشي راتللی ځکه هغه غیر منصرف دی او رأیتو عمرن دلته به هغه الف راځي ځکه دا منصرف دی نو په الف باندې جداوالی او تمیز حاصل شوی دی فلا حاجة الى الواو وعن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال دا فرمائی کہ قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم او فرمائی نبی علیہ السلام المسلم مسلمان چلے من آغا دے سلم المسلمون چی سالم پاسی مسلمانانو مسلمات و سرا مراد دی قرآن و حدیث اعلیٰ ذکر کئی ادنا پی قیاسی من سلم المسلمون چی سالم پاسی مسلمانان یعنی نارینا و زنانا من لسانه د ضرر د جبی دنا و یده او د ضرر د لاس دنا دقت مسلمان وائی مخی پا اسلام مانا پا حدیث جبریل کرالا آغا د اسلام حقیقی مانا و ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة دا کمی وما حقیقی معناوا او دا من سلم المسلمون من لسانه و یده دا تعارفی معنا دا نو اغا پا حقیقی معنا ور محمول شو دا پا تعارفی معنا بانی ور محمول شو او لسان پی جانی ستوائی جسم لحمی مستطیل تكون في الفم وتصلح للتذوق والبلع والنطق دا د غوښې یو ټوټه ده که چېرته م ولیدله او اوږده ده او دا په خوله کې چې دی پرته وي 3 کاره پې خلک کوي خبرې ورباندې کوي او نوړی ورباندې تیروي ځکه چې نوړی له دا غدار ورکي نو بیا ډېر لرې ځای پورې نوړی روانه وي فکر دې رالی او بل څه شی دی ملا صاحبه ذائقه پې معلومه تصلح للتذوق والبلع والنطق نو جسم لحمی مستطیل تكون في الفم وتصلح للتذوق والبلع والنطق او یطخ پیژنئ لاس ته ویلی کېږي د یطخ خپله معنا له طاقت خلق د طاقت نسبت لاسونو مټو ته کوي او دا لسان مقدم کو پدې ید باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې 2 وجې دي یو وجې دا د ملا صاحبه چې ضرر د دې جبې دا سیوا دی د ضرر د لاس نه څنګه سیوا دی نو داسې سیوا دی چې جبه په آزر کم ضرر لټوی شي او په غایب کم لټوی شي یو سړی دلته نشته دی او موږ راونیو د بڼې نه هم زیات سپک کو په جبه باندې او پاتې شو ید
نو هغه دې دغه ته رسیږي صاحب علیه رحمت حاضرینو ته نه رسیږي غایبینو ته مګر کله ناکله د قلم په طریقه باندې. دویمه دا ده وجه چې د لسان دا ضرر اشد دی، مخکې خو اعمو او اکثرو، اوس وایي د ضرر د لسان دا اشد دی د ضرر د لاس نه. په لاس څوک دونه ډېر نه خفه کېږي لکه په ژبه باندې سپکولو سره چې خفه کېږي. فکر دی دی هغه قصه څنګه د جراحات السنان لحت یام ولا یلتام ما جرح اللسان. فکر دی نو المسلمو مسلمان من ها څوک دی سلیم المسلمون چې سالم پاشي مسلمانان من لسانه د ضرر د ژبې د دنا و یده او د ضرر د لاس د دنا. نو ته اعتراض کوه که د چا د ژبې نه څوک محفوظ نه دي او د لاس نه څوک محفوظ نه دي نو دا بې مسلمان نه دی؟ دا بې مسلمان نه دی؟ نو جواب دا دی د الف لام دی پکې نه نی د دې المسلم نه مسلم کامل مراد دی. هغه هم بې مسلمان دی خو مسلمان دی، نفس مسلمان. مسلم کامل هغه دی چې د هغه د ضرر نه خلک څه وي ملا صاحبه دا تینا محفوظه وي. مسلم حقیقي هغه دی من سلم المسلمون من لسانه و یده. والمهاجر او مهاجر من هغه څوک دی هجرا چې هغه پریدي ترکا پریدي ما هغه څه لره نهى الله عنه چې الله تعالی د هغې نه منع فرمایلې ده. هذا لفظ البخاري ولمسلم قال ان رجلا بشك یو سړی رجل پیژنې سړی وهو مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر الى حد الكبر. دا د رجل تعریف دی. سأل النبي صلى الله عليه وسلم پوښتنه وکړه د نبی علیه السلام نه ای المسلمین خیر کم یو په مسلمانانو کې ډیر بهتر دی؟ قال فرمایل نبی علیه السلام من سلم المسلمون هغه څوک چې سالم پاشي مسلمانان من لسانه د ضرر د ژبې د دنه و یده او د ضرر د لاس د دنه. دا د مسلم شریف روایت دی. په دې کې بل روایت هم راغلی دی هغه داسې دی چې ای المسلمین خیر. قال فرمان نبی علیہ السلام المجاہد فی سبیل اللہ چې جہاد کی پلار د اللہ کی. پدې کې بل روایت امام احمد بن حنبل را نقل کړی دی ای المسلمین خیر. قال فرمان نبی علیہ السلام بار بوالدیه هغه مسلمان چې د مور او پلار سره احسان او ښېګړه کوي دا بهتر دی. نو اوس کم یو بهتر؟ پیغمبر علیہ السلام نه تپوس شوی دی دا جواب یې ورکړی. په دویم ځای کې تپوس شوی دی المجاهد فی سبیل الله یې ورکړی دی. په بل ځای کې دغه تپوس شوی دی البار بوالدیه دا یې فرمایلی دي. کم یو هلکه اوس په مسلمانانو کې ډېر بهتر شو؟ په دې کې به مونږ درې تطبیقه کوو. تطبیق نمبر 1 دا محمول دی په اختلاف د احوالو د سائلینو. د پیغمبر علیہ السلام مثال د یو کامل طبیب او د یو کامل ډاکټر چې کوم سړی به ورته مخې ته رالی نو هغه به یې وپېژانده نو هغه ته به د هغه مطابق جواب ورکول. نو د یو سړي تپوس وکړو نو د ده د ضرر نه خلکو ته نقصان نو ده ته دا وویلي چې من سلم المسلمون من لسانه و یده. او دا بل یو داسې سړی و چې په عبادت او په نورو ټکو کې تکړه خو د جهاد په مسله کې تکړه نه و د جهادي نو هغه ته د جهاد فضیلت ورکو. او دا بل داسې سړی و چې ښه سړی و خو ولې د مور او پلار خیال یې نه ساتلو نو هغه ته دا ویلي چې بهترین مسلمان کم یو دی بارون بوالدیه. نو هر چا ته خپله خپله دوایي ورکړله. یو مریض له یو دوایي لګېدله او بل مریض لره بله لګېدله او بل مریض لره بله لګېدله. دویم تطبیق دا دی چې دا محمول دی په اختلاف د ازمینو باندې.
په دې ړومبۍ زمانه کې د یو نه بل ته ضررونه په انسانانو کې ډېرو د اسلام نه لري نو هغې کې من سلم المسلمون من لسانه و یده ویلی دی او دا دویمه د جهاد موقع وه یا قریبه را روانه وه نو هلته المجاهد ویلی دی او دا دریم چې دی نو دای په داسې حالاتو کې ویلی دي چې مور او فلار له خپلو بچو نه شکوي کړې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو ځکه بیا دا ویلي چې بارون بوالدیه چې دا ټول خلک یې واوري چې ګوره د مور او فلار سره احسان کوونکی خو ډېر ښه دی دریم تطبیق دا دی چې دا په اعتبار د جهاد سره دی په اعتبار د جهاد په یو جهاد سره دا یو ډېر اعلی دی په بل جهاد سره دا بل ډېر اعلی دی په بل جهاد سره دا بل ډېر اعلی دی کله ناکله داسې شیزونه د انسان مخې ته راشي چې درې واڼو کې دا فیصله نشي کوی چې اوس کم یو ته زه افضلي ویم خو دا یو په یو جهت افضل دی دا بل په بل او دا بل مثال په طور دا یو عالم دی نو په تفسیر کې اعلی دی دا بل هم هلکو لوی عالم دی دا دا په حدیثو کې ډېر اعلی دی دا بل دا لوی عالم دی دا هم دا پس کې لوی عالم دی نو دی په فقه کې تکړه دی اصل علوم دا درې دي ګوره دا یاد ساتئ دا نور علوم د دې علم دغه دي خادمان دي دونه نحو و صرف چې تاسو دې کې پې نه بندېږئ دونه منطق چې په دې کې نه بندېږئ او نور اصلي توجه درې علومو ته راولئ قرآن پاک علوم احادیث مبارکه او دارنګې د فقه والا علوم منګ او تاسو چې کله بوډاګان باباګان شو نو بیا حدیثو ته کینو نو بس بیا خو هغه تیاره سټډي چې ده نو په هغې باندې شخون مو رواني نه په ځوانۍ کې حدیثو ته ځان ورسوه چې سټډي کوی شي کتابونه کتی شي مخې ته مدل کوی شي وعن انس رضی الله تعالی عنه انس رضی الله تعالی عنه چې دی دا انصاري صحابي دی خزرجي دی په انصارو کې پاو کم لس کال خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکړی څونه بختور د ده مور و ام سلیم نو چې د ده پلار د ام سلیم رضی الله تعالی عنها خاون وفات شو نو بیا یې نکاح وکړله د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه سره او دا انس رضی الله تعالی عنہ د مور رسول الله مبارک لراوستو ډېره ښېګړی د دې زوی سره وکړه د رسول الله خدمت کې پیش کو ویل یا رسول الله زما دی بچی ته دعا وکړه نو رسول الله ورته دعا وکړله د بدن د برکت د مال د برکت د اولاد د برکت نو په بدن کې د یوې برکت دا دی چې زه څونه بوډا امام او اوس هم ستاسو نوجوانانو نه وایي تکړه متابعینو شاګردانو ته به یې ویل او د مال برکت یې دا دی چې د هر چا باغ به یو پیره میوه کوله د انس رضی الله تعالی عنہ باغ به دوه پیرې میوه کوله دوا باندې چې رنګ شي بې مزې کوه او د اولاد برکت یې دا دی د اولاد برکت چې دی یو ورځ بیان کوي تابعینو ته وایي ما 98 دوه کم 100 نارینه اولاد په خپلو سترګو باندې ولیدو دا بیا 126 ته رسېدلي یو 100 او شپږ ته دا دغه شوي دا رسېدلي ګوره دعا یې اغوستې نو دعا ښه شی دا پیشو چې دی پیغمبر علیه السلام له یو ورځې مخې له رالې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې نه مخکې وله مار راغلی و مار یخنۍ نیولی و داسې ړچېدلو ویل یا رسول الله ما ګرم کوئ تاسو زه خو موږ سوله نه ده کړې څنګه دې ګرم کړم وایي تا ته به هېڅ هم نه ویم نو پیغمبر علیه السلام وایي څنګه دې ګرم کوم وایي ترخ مبارک کې مې ونیسه نو ترخ کې چې ونیو نو دا ترخ ګرم وي سکول کې به چې کله استادانو هلکان وډبول په لاسونو نو دا ګوتې به یې کوم ځای کې کېښوستلې ترخونو کې ساعت بیا دې سره تېر شو داسې وکړه نو چې ترخ کې ښه ګرم شو نو اواز یې وکړئ په کوم ځای دله ټک درکړم رسول الله مبارک ورته وایي چې د احسان بدله احسان ده که ضرر دی وایي دا ته ډېره غټه خبره وګڼه چې ستا نه ما تپوس وکړو چې په کوم ځای ټک درکړم زه بې تپوس ته سړي له ټک ورکوم
دا ساس هم د احسان کوم چې تپوس نه کوم چې په کم ځای دله ټک درکم دسه دا خبرې اترې روانې پیشو مخې له رالی یا رسول الله خفه معلومیږي وایي دلته مار راننوتی دی دا خبرې کوي پیشو وایي چې زه یې منو مار به تاته څه ووایي دې مار چې دی دلته تاو راتاو شو ویل اول مې د ده څه کار دی پیشو تل بیا تا پسې در کوزېږم ویل ته ځان راکاره که چې دا ته څه بلای چې دونه د باونه کې نو چې دې مار ساده ځان راکاره کړو نو پیشو پې راوچت شو په دقه مرۍ کې ونیو یو څو څنډې وله ورکړه برقرار یې بېغم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشو ته لاس مبارک په ملا باندې راخ پیشو دوایي شو نو پیشو نسل ته اوس ګوره دا د شلم چت نه دي راوګرځېږي خو د ده به ملا ماته نه شي مړ به شي خو ملا به ماته نه شي فکر دې راغلی دوا کې دا مسله نو انس رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک دعا کړې ده یو بل صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه چې هغه به خاورې هم واغېستلې ګټه بیا پکې کوله وعن انس رضی الله تعالی عنه قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم مؤمن نه دی یو د تاسو نه حتی تر دې پورې یکونه چې زه شمه احب ډېر محبوب الیه دته من والده د پلار د ده نه وولده د اولاد د ده نه والناس او د خلکو اجمعین د ټولو نه چې د دې ټولو خلکو نه ته زه زیات محبوب نه یم نو دی مؤمن نه دی والد خو پیژنئ چا ته وایي پلار ته وایي که مور او پلار ته وایي والد دی کې خو والده رانه ده نو که والده چاته د رسول الله نه زیاته ګرانه خیر دی نه والدین به هم زیات ګران وي نو والده تې ولي وتله نو مولي صاحب مختصر معنی راواړه و باب الاکتفا دا د قبیلې د باب د اکتفا نه دی چې ذکر د یو وکي بل ورسره مراد وي اکتفا د بذکر احدهما خو دا جواب چې کوم دی دا صحیح نه دی نو منطقیان دا جواب کوي منطقیان وی والد چاته ویلی کی من له الولد نو من له الولد یو داسې تعریف دی چې په دې پلار هم صادق دی او په مور باندې هم صادق دی نو دلته منطقي والد مراد دی من له الابن من له البنت نو هغه بیا والدم جوړېدی شي او والدم جوړېدی شي او اهل لغت دا وایي چې دلته دا تکې په لغوي معنا باندې دی زیږونکی هغه پلارم دی او مورم د بلکې اول نمبر مور د دویم نمبر چې دی نو هغه پلار دی فکر دې رالی به هر حال خود د دې والد نه مراد یوازې پلار نه دی مراد بلکې د دې نه پلار او مور دواړه تېنه مراد دي او د اولاد نه هم دې زیات محبوبي او د خلکو ټولو نه خپل ځان هم پکې رالی چې د ځان نه هم ته دغه پیغمبر علیہ السلام به تر ځان نه هم زیات محبوب وي نو اله به مؤمن نو وروره په دې حدیث کې محدثینو ډېر کلامونه او تحقیقات کړي دي لکه دا خو خلکو ته ځان ډېر محبوب وي بیا ورته مور او پلار ډېر محبوب وي مور او پلار سړي ته ډېر محبوب وي که خپل ځان یو وی مور او پلار او بل وی خپل ځان دلایل هم څه دي مور او پلار ډېر محبوب وي که خپل یار اشنا زوجا یا د زوجې دپاره زوج ټپۍ غلطه ویلې شي جانان د مور او پلار نه خوږ وي ځکه دی ځکه مې اوښکې په مخزي لکه رودونه خو مونږ وایي چې دا ټپه ټیک دا ویونکی په خپل اجتهاد کې خطا دی دا ټپه چې زه ویمه نو زه بیا داسې ویم جانان مدینې منورې ته به ګوته نیسي جانان له مور او پلار نه خوږ وي بېشکه د ځان نه هم خوږ وي ځکه مې اوښکې په مخزي لکه رودونه نو ټپه ټیک دا ویونکی پکې خطا دی مطلب یې څه دی ملا صاحبه صحیح دی نو ځان به ځکه خوږ وي چې هلکه یو سړي په باب له راغلی دي
وایي هغه د مزدورۍ نه ستړی کور ته رالی او مور یې بوډۍ ناجوړه وه. نو ماخوستن کې دا مور ته وایي مورې که ستا نه دا سخته اوچتېدی شوې ما به اوچته کړی وې په ځان به مې ایښی وې. مورې ته ډېره بوډۍ شوې مرې به کاش چې دا عمر تاله درکوی شوې ما به دا خپل عمر تاله درکړی وې. مورې ستا په دې باندې به مرګ ته ما غاړه ایښودی وې ته به مې ژوندی پرېښودی وې خو دا کار کېږي نه. نو یو ټوکمار سړی دی نو هغه په دې لاره ځي دا خبرې اورېدلي. الله زه بچیه معلوم به دې کړم چې داسې شپه ښه پخه شوې د دې 2 بجو کې ډېره سخته خاموشي ده خلک ټول وده راوده شي. نو دقه ټیم راغلی دی خو د دروازې لی خطرناک دغه ورکړی دی ګزارونه ګراس ګراس ګراس. الله خیر څه چل وشو. هلک د بسترې نه راټوپ کړي دي او رامنډې کړی د دروازې له راغلی دی خیر شه څوک یې هغه وایي اسرائیل یم. ویل خیر شه څنګه راغلی ویل تا پسې راغلی ما روح ته نه قبض کوم. دا هلک ورته وایي اسرائیله په تا مې د ډېر ډېر سلام وي خو روغ او رنځور پکې ګوره زه خو روغ یم مور مې رنځوره ده. دې دې رالی نو بیا یې مور ورمخې ته کوله چې کله پې د مرګ وخت رالی نو ځان ډېر خوږ دی د مور او پلار نه هم خوږ دی. نو رسول الله مبارک به تر ځان نه زیات محبوب وي د مور نه زیات محبوب د پلار نه د ټولو خلکو نه به زیات محبوب وي. نو لانجه دا ده چې هلکه د انسان خو هسې فطرتي مینه دا د ځان سره ډېره سیوای یا مثلا د مور او پلار سره سیوای یا د بچو سره سیوای. نو دې ځای کې دا محدثین تاویل کوي. یو ډله د محدثینو تاویل کوي په لا یؤمنو کې وایي د الله دپاره د نفي د کمال د کامل مؤمن نه دی هغه انسان چې د هغه مینه د رسول الله سره د هر چا نه سیوا نه. اوس که د چا د مور او پلار مینه ډېره ده یا د بچو سره مینه ډېره ده یا د ښځې سره مینه ډېره ده یا د ځان سره مینه ډېره ده نو مؤمن دی خو کامل نه دی. تاویل یې وکړو لا یؤمنون محمول کو په نفي د چا باندې د کمال باندې. یو بل ډله د محدثینو هغه وایي هغې تاویل کوي په احبه په دې مینه کې دغه کوي وایي مینه وروره په څو قسمه باندې ده. یو مینه عقلي ده یو مینه کمالی ده یو مینه طبعي ده یو مینه جمالی ده یو مینه احسانی ده. امداد الباری شرح د بخاري 5 قسمه باندې مینه ده. حب عقلي عقل سړی راپاڅوي چې یو شي سره مینه وکړي ځکه هغه شي ډېر د کمال وي. او بلا حب کمالی ده یو انسان کمال اختیار کړي نو هغه د کمال والا سره در چا مینه کمال والا سره در چا مینه. فکر دې رالی دا د څوباړي والا چې دا کرکټ والا چې دغه ووایي لکه چکه ورته وایي چکه ووایي بس هر سړی ورته دا دغه کوي په دغه ټیم کې که ورته نږدې ښکلی یم دونه مینې ورسره نو هلکه ولې کمال یې وایي وکړو د انډیان یې دغه وګاټ. او یو حب کوم یو دی ملا صاحب طبعي دی طبعي طبیعت د انسان په یو مینه باندې جوړي دی. یو انسان به یو شي سره مینې دا د هغه طبیعت دی چې هلکه به زما الوګان خوښ دي فرض که یو چې دی نو هغه مینه حب جمالي ده جمال او ښایست چې څوک ښایسته ګوري بس په هغه پسې مینه او محبت راځي یا خوږ اواز اوري لکه د اوښان چې دي نو په حدا خوږ اواز باندې دا عاشقان دي دیو ته چې په خوږ اواز باندې ترانه به وی اوښان به رواني په مزل باندې پوهېږي نه. نو زه دې ملګرو ته ویم چې کله ناکله دې تقریرونو کې هم دا کاري چې د دې خلکو اکثرینو مینه او محبت د خوږ اواز صحیح په خوږ اواز یې ورته وایه هر څه چې دې ویلي څوک هم درنه اخوا نسي. فکر دې رالی په خوږ اواز باندې ورته دغه کوه تقریر کوه چې تقریر یې کوله په خوږ اواز باندې وایي د زلیخي بیبي په سترګو کې په ژړا شوه سترګو کې اوښکې رالي او ګیره مبارکې په اوښکو لمده شوه او لاندې ورته خلک ژاړي نور په حساب څوک نه پوهېږي څه ویلی کېږي خو خلکو ته څه کېږي ملا صاحبه ژاړي.
خوږ اواز ښه نعمت دی، ښکلی نعمت دی. چا د ورځي تقریر هم پکې کوه، ترجمه هم پکې کوه، هر څه پکې کوه. نو دا بل حب احسانی ده چې چا د سره احسان کاوه نو ستا به اوس مینه سیوا کېږي. د سکول په کتابونو کې دغه کتاب په صفحه باندې هغه هلک مخې ته روان دی، شنه ګیای نیولي، د وروسته پسې چیلۍ ور روانه ده. فکر دی چې احسان ګوره د څاروي سره کې هم ستاسو مینه کوي. هغه انسان چې کوم څاروو ته ګیاګانې ورچوي نو ټول خلک کور ته راننوځي، څاروي څه کش کلپ پې نه کوي چې هغه راننوځي دا ټولو ته کش کلپ شروع کړي که شروع یې نه کوي. هلکه نه پوهېږئ په دې باندې هغې ته وایي نو دا ته ویلی کېږي حب احساني. نو مینه په ډېرو قسمونو باندې ده. نو ګوره دیو تاویل کوي وایي دلته عقلي مینه مراد ده. عقل د دې تقاضا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو کمالاتو خاوند دی، نو بس د دغې کمالاتو د وجې نه ورسره مینه وکړه، حب کمالي د دې وجې نه ورسره. نو دیو ګوره دقه مینه د دې نه دغه کړې ده، دا مراد کړې ده. د مینې نه مرادو دغه مینه دغه کړې ده، آیات کړې ده. ولی ملا صاحب حافظ شیرازی سے فرمائی وی آفاقها گردید ام مهر بوتان وردید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزی دیگری. پیغمبر علیہ السلام تو چې تا ډېر لوی کمالات دغه کړي حاصل کړي. جبریل امین خبره نقل کوي ستا په شانته کمالات د بل چا نشته. نو د دې کمال د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چا مینه وي چې دقه مینه چا د مور او د پلار سره نه وي، ځکه دا خو د کمال والا مینه ده. نو د مور او پلار سره خو دا مینه نه، مور او پلار ته خو سړي ځکه مینه ده چې دا زما مور او پلار دي، بچو سره ځکه مینه ده چې دا زما بچي دي. نور د کمال د وجې نه چې څوک مینه کوي نو کمالي په کمال کې فاعلی معیار باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو ګوره په دې مینه کې تاویل وکړو چې دې نه هغه عقلي کمالي مینه مراد ده. قاضي غیاض رحمت الله علیه فرمایي چې د دې مینې نه تعظیم مراد دی، چې ادب او احترام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا نه ډېر کوي. او دارنګې علامه قسطلاني شارح د بخاري فرمایي چې د دې نه عشقي ایماني مینه مراد ده. عشقي ایمانی مینه دغه دا مراد ده. مختلف دغه پکې نه رال، خو لیکن دریم مسلک شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی دی. شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی وایي فلا یؤمنو کی تاویل نه منم او په احب کیم تاویل نه منم، بس د سرم مؤمن نه دی. زی دا ترجمه کوم. او مینې نه مراد به د عامه مینه علم، د عامه مینه د مینې نه علم. او هغه فرمایي چې واقعي هر یو مؤمن او مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه او محبت ساتي چې هغه د مور او د پلار د بچو د ښځې او د خپل ځان نه سیوا دي. ٹھیک ده کنه. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب په انعام الباری کې د دې دپاره مثال دغه کړی دا راوړی دی چې یو سړی دی او هغه ناستی دی شرابو ته په هوټل کې ډوډۍ خوري او د شراب بوتل ورته پروت دی، شراب هم څکي او ګیرې هم خرولې ده، د سګرټو عالم دی خو مسلمان دی. نه یو کافر وی راشه د مقی نه پیدا والا د ده نه به انټرویو والم او بیا شایه کړمه چې خلک یې دغه کې وګوري چې مسلمانان دغه مسلمانان دي. نو ده ته ته مسلمان یې؟ دا وایي او زه مسلمان یم. کلمه درځي کلمې ورته دغه کړې ده، دا ویلې ده. نو ګوره دا خو مسلمان دی، کلمې هم دغه کوي ویله. نو اوس په شرابي دی نو بس د ده به وایي اسلام سره څه مینه. نو دې کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقله داسې خبرې شروع کړلې، داسې د بېمینېتوبو او د بې ادبۍ خبرې د رسول الله په حقله شروع کړي چې دا به زه د ده څه وکړم او بیا به یې نشر کړمه. هغه د نر بچي چې دی هغه بوتل راواغسته ورته تاو شو، دقه خولې پې وواله، غاښونه یې ترې ودنګول. وایي زه به ژوندی یم او ته به رسول الله زما په مخ کې په بده باندې یادې. نو وایي د دغې مسلمان دی مینې ته وګوره چې ځان یې جیلونو له ورکو پروا نه کوي، ځان مرګ له ورکوي پروا د هغې نه ساتي، خو د رسول الله باندې عاشق دی. نو په ما ظنو که په دې څڼورو باندې چې دا څڼور به خدای خبر ځان شیندي که نه به شیندي، څه دې خیال دی؟ فکر دې رانلی ګیرور او څڼور دا ښکلي ښکلي طالبان علما
او دارنګ نیکان صالحین دی خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو یخته دغه کوي د قربانۍ. نو شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني فرمای نه په لا یؤمنو کی تاویل منما او نه چې کوم دی په احب کی تاویل منما. بس د مینې نه عامه مینه مراد ده. زمونږ د رسول الله سره د ځان نه مینه ډېره ده، د مور پلان نه مینه ډېره ده. د دغه نه دا وایي اله پته لګي چې کله مقابله راشي که خدای مکه د چا نیزبین بچی دی، دا د مسلمان نیزبین دغه دی دا بچی دی او هغه د رسول الله په سیره دي بدي شروع کړي نو اول به دا پلار د خپل بچی سوکړک نه کړي. خو پته ولګېده چې دته څوک ګران دی لکه رسول الله د چا چې لکه په ډېر مینه او محبت باندې واده وکړو ښځه یې راوسته د دغه ښځه به په رسول الله پسې څه ووایي؟ سوال نه پیدا کېږي چې وی وایي. د یو مسلمان په مخ کې نشي، د ګیرخیري مسلمان په مخ کې هم څه کې نشي دغه کړی ویلې. نو د دې وجې نه فرمایي چې تاویلات پکې مه کوه، عامه ده خبره والناس اجمعین. دلته خو د ناس رالی ناس ته ناس ولې وایي؟ په دې کې څلور توجیحات دي خو بے خبر سیوا کیږي بل ځای کې به انشاءالله وکما. نو فرمائی وعنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددق انس رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دری خصلتون دی من آغا انسان کن پیہی چی امندلیشی پاغا کی کن چی امندلیشی دا دری خصلتونا فیہی فدق من کی فدق انسان کی وجدان دیب مند کی بہننا پا سبب دی بانی حلاوت الایمان خواگ دی ایمان. اول خدا اعتراض دی چې ثلاث نکره ده نو دا څنګه مبتدا واقع شوله؟ دا څنګه مبتدا واقع شوله؟ نو تو پسې کافي راوالی اذا تخصصت بوجه ما نو بیا خو صحیح ده چې نکره واقع مبتدا واقع شي. دویمه دا ده چې شارح ملا جامی سے فرمایي چې کله دا نکره مفید د پیدې تامی وي نو روا ده چې دا دی واقع شي مبتدا. مثال ورکړی دی کوکبن انقض الساغه، کوکبن انقض الساغه. او دا رضی شارح د کاپی پړومبي جل اته اتیا کی وای لأن الغرض من الكلام افادة المخاطبی فاذا حصلت جازا. د کلام غرض څه دی لکه مخاطب ته پیدا ورکول. نو چې کوم ځای کې نکره مبتدا واقع شوې ده او مخاطب ته پیدا ورکوي پیدا دا معنی هغه پې پوهېږي چې دا څه وایي، په دې کلام باندې هغه پوهېږي چې دا څه وایي. نو جایز ده چې دا دی مبتدا واقع شي. فاذا حصلت جازا لومبی جل اته اتیا صفحه. نو ثلاث درې خصلتونه دي من هغه انسان کنا چې وموندلی شي دا درې واړه خصلتونه فیه په دغه انسان کې نو وجدا منده به کې دا انسان بهنه په سبب د دې درېو سره حلاوت الایمان خوږوالی د ایمان. ایمان خواږه به درته معلوم شي. خوږوالی پېژنئ؟ خوږوالی پېژنئ؟ محی الدین عربی په حارزة الاهوزی کی وای ابن العربی چې د دین استلزاز بالطاعات مراد دی. مون به پی خوږ لگی، قرآن به پی خوږ لگی، درسونه به پی خواږه لگی، جهاد به پی خوږ لگی، هر د دین کار به ور باندې خوږ لگی. دیتا استلزاز بالطاعات وای. لیکن امام غزالی رحمه الله تعالی او صاحب د بهجة النفوس وای چې نه د حلاوت نه دغه معنوي حلاوت نه دی مراد بلکې د حلاوت نه حسی حلاوت مراد دی چې دی به هغه خوږوالی محسوسوي. لکه څنګه چې سړی خوراک کوي خوږوالی محسوسوي. ټیک ده زوجین خپل مابین کې ملاویږي خوږوالی محسوسوي. یو سړی تا د خوراک په دغه کې دغه چې د امرود ځان له لذت دی، د سیو ځان له لذت دی، د ګوړۍ ځان له لذت دی، داسې لذت حسي به دا دغه کوي دا محسوسوي. او دا راجح قول دی. وی ولی وی اذا لم تر الهلال فسلم لاناس رأوه بالابصار. چې کله تا میاش په خپلو سترګو ونه لیدله نو چې چا لیدلي دي هغې ته نمبر مه بندوه، هغې ته غاړه کېږده که نه. فسلم لاناس رأوه بالابصار. فکر دی چې چا په سترګو لیدلې ده خو نو ګوره تا ته به حسي حلاوت نه محسوس شوی، بل ته به محسوس شوی خو ویې منه که نه دا حسي حلاوتو دا ورسره دغه که دا ومنه.
د کراچۍ والا حضرات وایي که نه وایي د دې خیبر پښتونخوا والا نسوارین دي یو ورځ مخکې څه کوي میاشت دغه کوي دا ویني موږ ورته وایو چې په دې خپله خبره باندې سوچ وکئ چې نسوار سبب دی د تیزېدلو د نظر که د کمیدلو د نظر ټوله دنیا به جواب درکړي چې نسوار دا سبب د کمیدلو د نظر دی نو ځکه نسوارین ایستی چې په ړومبۍ شپې نه یې په دویمه شپه باندې میاشي نه نو نسوارین موږ شو که تاسو شولې بیا ښه فکر دې راغلی نو ګوره د دې نه کم حلاوت مراد شو حلاوت حسي علامه بیضاوي صاحب وایي د دې نه حلاوت نه عقلي حلاوت مراد دی جمهور عالمان وایي د دې نه وجداني حلاوت دغه دی مراد دی څوک وایي امر معنوي خو لیکن حسي دغه دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی هغه مونځ کولو د شپې په جومات کې او یو مار رالی مار چې مار رالی دی په دې قاعده باندې ناستی دی او دا مار رالی د ده دې لمنې ته راوخات د ده په نستوڼي کې ننوات ګریوان ته لاړی او داسې په کتاب راتاو شو په دې بل نستوڼي باندې واپس راکوشو او لاړی چې د سلام ګرځولو مار تلي مار څه شي تلي بیا په بل ټیم کې ورته اواز کړی هغه چېرته جني و چې ما ډیر اولیاء الله ازمایل خستا ولایت ته زما سلام دې ته وایي مولي صاحب مونځ چې ماران اجدهاګانې په تا کې تاویږي را تاویږي او سر در باندې نه کوي حد الساری کې حافظ ابن حجر لیکلي رحمه الله تعالی و امام بخاری رحمت الله علیه په مانده باندې ولاړو نو مچۍ ور باندې رالی مچۍ لیکن امام بخاری رحمت الله علیه ول زایه وچی چلو خو هغه سلام اونه ګرځول ول زایه نو طالب ورته وایي چې استاد چې مچۍ دي چیچي او ډمبرې نو سلام ګرځول جایز نه دی ویل بچیه جایز دي مسله راته ښه معلومه ده خو نورو خلکو ته مسلې ښیم نو بیا تاسو ولې سلام نه ګرځاو دونه به نه وی کړي دي وایي ما له د الله د کتاب نه حیا راتله چې د دې صورت مې شروع کړی دی اوس به د مچو د وجې نه د هغه صورت په نیمه کې پرېږدم یا برکو ته کته کېږم یا به سلام ګرځوم ما له حیا د هغې نه راتله نو مولي صاحب دې خلکو ته حلاوت نصیب و که نه و نصیب نو ګوره حلاوت حسي حلاوت حسي فکر دې راغلی چې جوور سوچ ور باندې وکړي نو دا فیصله به وکړي چې دا ټولې خبرې ټیک دي ټول دوستان یو شانتي مه ګڼه رحمانه چرګوټی چې په تا وخوري دوست هغه دی دا اول د سر نه یو لذت عقلي وي امر معنوي وي امر وجداني وي داسې ورو ورو خیږي اخر انسان دې مرتبې ته ورسېږي چې د ده دا حلاوت د ایمان دا حسي جوړ شي څنګه چې سړی ګوړې نه خواږه محسوسوي داسې دی د خپل ایمان نه هم خواږه محسوسوي دا په څه باندې لکه د ایمان خوږېږي نو دا یو ایولس ټکي دي په هغې باندې دا ایمان خوږېږي په دې باندې زموږ د جمعې تقریر هم شته دی غوږ ورته کښېنه چې دلته اوس کم راغلي دي راځه من آسو کان الله ورسوله چې الله او د الله رسول احب ډېر محبوب الیه دته مما سواهما د ما سوا د دې دواړو نه الله او د الله رسول به ورته دونه محبوب وي چې دې د پاسه به ورته دونه نه استاذ خوږي او نه به ورته مور او پلار نه ځان نه ښځه او نه بچي هېڅوک به ورته د دې پشان تخواگو نئی نمبر 2 ومن او آغا انسان احب عبدن چی دے من کئی دے او بند سرا لا يحبه دا من نکی دا سرا الا للہ منگو تاو چلوری زی کی طالب وینو پی جنیم نا نسترگم کی خواگی علماء چی وینی نیکان دیندار خلق چی وینو سترگم ورمان خواگی سوک رتوی فلان کی زی که لکن نیک انسان دے ولی اللہ دے منگو تاسو داغی ملاقات لوردو کنا دا منگو سرا ولی من دا لا يحبه الا للہ او نمبر 3 ومن آسوک یکرہو چی بدگنی ای یعود پی الکفر چی واپس شی پا کفر کی یعنی داخل شی پا کفر کی داخل شی
په کفر کې بعد ان انقذه الله پس د هغې نه چې الله خلاص کړی دی ده لره منه د دغې کفر نه داسې بد ګڼي کما یکرهو لکه چې بد ګڼي ان یلقا فی النار چې وغورځولی شي په اور کې کفر یې داسې بدې شي لکه چې اور ته یې غورځې دا څو خبرې پکې نه رالي درې څلورمه خبره د عباس بن عبدالمطلب صاحب په دې روایت کې وګوره عباس صاحب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره مبارک دی د ایمان یې راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور ترونه دی لیدلي دي ابو طالب صاحب یې لیدلی دی عباس صاحب یې لیدلی دی حمزه صاحب یې لیدلی ابو لهب یې لیدلی د ابو لهب هغه عبد شمس دغه و دا نامه او د دې عبدالمطلب د ده شیبة الحمد نامه وه ولې عبدالمطلب شو دې کې د قصه ده ها بیا به چېرته راشي خو عباس صاحب یې تره دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله مشر نو دونه هوښیارو چاته یوه ورځ یې تپوس وکړو وایي ته مشر یې که رسول الله مشر دی نو دی وایي انا احسن وهو اکبر کلونه زما ډېر دي خو مشر رسول الله دی ښایسته جواب یې ورکړه نو دی چې دی صاحب علیه رحمت په 22 هجرۍ کې د 88 کالو په عمر کې وفات شوی دی 15 احادیث مبارکه د ده نه رانقل دي او چې کله دا وفات کېدو نو ډېر سخت ایرېدلو د اخرت د مراحلو نه د وفات په ټیم نه لږ وړاندې 80 غلامان د آزاد کړي 80 غلامان سخت سخي سړی د پیغمبر علیه السلام ټول خاندان سخي و لکه البدایه والنهایه کې د رسول علیه السلام نیکه حاشم صاحب د ده خپل نوم حاشم نه دی دی ولې په حاشم باندې داسې مشهور وګرځېد که خپل نوم یې چي وایي ځکه وهو اول من حشم الثرید لازیابه قادسالي راغلی و او ده به غټ غټ څاروي علول خورواګانې بیا پکې کولې په کور کې به پکې ډوډۍ ماته کړه په کاسه کې او په هغې کې به خوروا راواچوه د پاسه به پې مرچ ودوړول مخکنو خلکو به هم داسې میلمستیا ورکول او میلمنو له به غیر وهو اول من خلکو څه میلاوېدل نه او ده به پې ماته کړې ډوډۍ خوړل وهو اول من حشم السرید لاضیافه نو دته ځکه حاشم دغه شوی دا ویلی شوی نو درې ګوره دغه ټکي شو څلورم وګوره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاق اوڅکل طعم الایمان خوږوالی د ایمان لره من هغه چا رضی بالله ربا چې دی راضي شو په الله پاک باندې ربا چې دا رب دی د جهت د رب والینا شکر دی چې زمونږ رب الله دی که الله زمونږ رب نه وي او بل څوک هم رب وي نو هغه به په زمونږ او ستاسو د حالاتو نه خبر نه وي نو معامله به خراب وي موږ به دلته دونه محنت کولې چې ځان به هم پیتی پیتی کولې هلته به یو کس وي چالاکه چې بل رب وي مثال هغه ته به یې ویل چې ګوره داسې ځان مخې ته کوي دا هېڅ سړی نه دی داسې دی او داسې دی ته به سم سړی وي هغه به وایي لرې کوي بس ور ویولې جانم ته نو بیا به دې څه کول نو شکر دی زمونږ په رب کې ډېر کمالات دي شمارلی نه شي خدا یو کمال څونه ښه دی چې ستا د زړه د ارادو نه خبر دی چې ستا په زړه کې څه اراده سبق ولې وې موږ او تاسو راغونډ شوي دي موږ او تاسو د نیت نه خبر دی چې سبق ولې وې هلکه دا یو وظیفه د سره کوئ چې کله هم تاسو د جومات یا د کور نه راروانېږئ راوځئ نو یو سیکنډ 2-3 سیکنډه ودرېږئ زه هم ودرېږم بس په هغه ټیم کې په دې خولې د سوای خدای مقصد مې ستا رضا ده نور په زړه کې رضا راوستل د خدای ګران کار دی دې ته اخلاص وایي خو په دې خولې خو چې ووایي نو بس په خپله بیا خدای په غړه ته کوزه کړي چې زموږ خو نور وس کې نشته خدایه ستا د رضا دپاره ځم بس دا لږ بریک نیسئ او دا ویستی سترګې مو څه پټولي نو معنا بیا نور هم خشته شي نو رضا په چا باندې په الله باندې د رب رضا څه ته وایي ان یکون صبرا علی بلائه شاکرا علی نعمائه راضیا بقدره امام قشیری رحمت الله علیه هغه فرمایي وایي د اهل خراسان په نسبانې رضا د توکل انتها ده چې دا توکل
بروسه په الله باندې روانه دا توکل اخري ته ورسیږي نو دغه اخره ځای کې رضا پرته ده. مقام د رضا ته رسېدل ډېر ګران کار دی. او اهل عراق هغه فقها وایي چې دا د الله تعالی د طرف نه یو انعام دی. مخکې نه توکل نه غواړي. بدون د توکل نه انسان ته څه کیدی شي ملا صاحبه؟ حاصلېدی شي. خو تطبیق پکې عالمانو دا کړی دی چې د رضا اولنۍ پوړۍ دا توکل علی الله دی او بیا د انتها په اعتبار سره بیا دا انعام د باری تعالی دی. د رضا اول مخ دا توکل دی، د رضا اخیری مخ هغه انعام د باری تعالی دی. فتح الملهم د شبیر احمد عثماني لومبی جلد 209 صفحه کې دا پرخ کړی دی، تطبیق یې کړی دی. وبالاسلام دینا او دی خوشحالی په اسلام باندې دی. دین اسلام څونه ښایسته دین دی. د اسلام کې یو مسواک څونه زبردست دی. د اسلام یو ټکی د دنیا او د آخرت فواید پکې دي. بل وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. شکر دی پیغمبران وای چې من کاش د رسول الله امتیان وي د محمد صلی الله علیه وسلم. عائشہ صدیقین روایت ته وی نبی علیہ السلام ما خستن کې راته ویلي خوښه دې نه ده چې الله یاد کړم. ما ویل چې یاد یې کا. وی په دې یو آیات باندې چې امت ته دوا کوله ان تعذبهم فانهم عبادک د سار د بانګ پوری رسول الله دوا وکړل. داسې زبردست شفیق او مهربانه پیغمبر چې سلامت شپې منګو تاسو ته په دعا کې تیره کړې ده. تفسیر منازل العرفان واړوئ. په منازل العرفان کې راغلی دي وایي د عرفات په میدان وایي هغه ټیم کې ګنټې ګړۍ دا نه وي خو اندازتاً 5-6 ګنټې په مقدار باندې رسول الله ولاړ دی، لاسونه اوچت کړي دي، څادر ترې پرېوتلو، امت دپاره دعا کوله خدای امت یا الله امت در نه ویل غواړم وایي څادر ترې وغورځېد. وایي رسول الله داسې جړه وکړه د امت دپاره چې د صحابو پې ترس رالی، صحابو کړکې شروع کړې په رسول الله باندې خفه او صحابو داسې کړکې ووالې چې د دې باندې د اسمان د ملائکو ترس رالی، په اسمانونو کې چغې شروع شولې. وحی راله د امت په حق له به دې خفه نه کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل؟ وایي لا ارضا وواحد من امتی فی النار. زه به تر هغې راضیم نشمه چې ما راضي کې چې زما یو امتي په جهنم کې وي. مولوي صاحب داسې په داسې محمد باندې به څوک د رسول والي خوشحاله نه وي؟ الحمدلله د دې نعمت موږ شکریه نشو ادا کولی چې موږ محمدیانی او الله تعالی موږ د رسول الله په امت کې ګرځولي. الحمدلله. نو ګوره دا پکې څه راله؟ څلور ټکي په دې کې دغه شو دا راله څلور. پنځم چې دی د څه سره حلاوت راځي؟ اعطاء الزکات. ابن کثیر نقل کړي دي چې دا مالی پیسې ورکړي نو پته لګي چې واقعي لکه طالبانه د ایمان خواږه خدای درکړي چې مال او دولت ولګي. شپږم ترک رضا الناس. د خلکو رضامندي پرېږدي. منګ او تاسو نن د خلکو نه څه مجبوروئ هلکه داسې ځکه کوم چې دا خلک کنو او دا خلک کنو او دا خلک د خلکو نه موږ مجبوري. څوک د ښځې نه مجبوره، څوک د خاوند نه مجبوره، څوک د مور او پلان نه مجبوره، د ورونو خویندو نه مجبوره، د خپلو رشته دارانو نه مجبوره، د ګاونډیانو نه مجبوره. بس مجبوره هلکه پرېږدئ. ترک رضا الناس. او نمبر 7 ترک صحبت الفاسقین. ترک صحبت الفاسقین. د فاسقانو ملګرتیا پرېښودل. د هغه انسان چې د هغې زړونه د خدای نه غافل دي هغې څه په یو ساعت ناسته باندې انسان ته سخت نقصانات پېښېږي. ذکر دې راغلی د شیطان نه چا تپوس وکړو وایي یو سړی دی او هغه د حرم شریف کې دیره دی او حجر اسود ته مخامخ ناست دی او د الله پاک جل جلاله نوم یادوي. 5 وخته مونځ په بیت الله شریف کې کوي او ټوله توجه یې 5 وخته مونځونو کې په دغه بیت الله شریف باندې وي. وایي دا سړی ستا په دربار څنګه دی؟ وایي شیطان ویلي وایي د دې کار سره سره د ده چرته لږه ناسته د فاسقانو سره شته.
هغه سړي ویلې او چې د حرم شریف نه راوځي نو بیا د فاسقانو سره یې ناسته ولاړه وایي په ده زما ارګې نسخه کېږي د ده ګمراه کول ماته اسان دي صحبت الفاسقین کې دا کار صحبت الفاسقین کې دا کار نو د نیکانو خلکو صحبت صالح تو را صالح کنا صحبت طالح تو را یک زمانہ صحبتی با اولیاء بهتر از لک سال طاعت بیریا 100 سال که لک سال مفتی شفیع سے رحمت اللہ علیہ لیکلی دی وی په دې شعر چې 100 سال طاعت بیریا ما چې دا اوس دا شاعران څه کوي د یو ساعت ناستې کم مقام ته رسولې ده او بیریا ته وی روان شم خپل صاحب له لاړم او استاد محترم تانوي بابا له تانوي بابا ته مې ګیله پیش کړه چې رښتې خبره ده چې یاره دا شاعران خو دې خو چې څه ویلې هغې ویلي هغه ویل ولې څه چل شوی دی ویل ما ورته وویلي چې دا شعر کہ یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا نمال که دا بیریا یو سنوی ویل زبیم خیر ده هغه ویل کاغذ او قلم راوړ ما کاغذ او قلم راوړ ما ته وی چې لیکه وی ما شروع که چې یک زمانہ صحبتی با اولیاء وی اوس ولیکه چې بهتر از لک سال طاعت بیریا جماعت یې دا چې دا لیکه ویل ما ورته وکتل جي چې زه راغلی په دې کې هم 100 کاله مې مازغه نه مني ته راته لک ساله یادې لک کاله هغه راته ویلي چې شیطان څونه عبادت کړی 6 لاکه کاله هغه 6 لاکو کالو عبادت د هغه خیري خاتمې ته پیدا ورکړه ورې نه کړه او رسول الله فرمایي د اولیاء په حق لهم قوم دا یو داسې قوم دی لا یشقا جلیسهم د دیو سه اسې ناس بم بدبخته نشي ایمان نه بخلاص نشي نو دا د لکونو کلونو نه د عبادت نه بهتر شو که نه شو د اولیاء الله سره نو ګوره صحبت صالح تورا صالح کونه صحبت طالح دغې نه هم دی خدای وساتي نو فرمایه د طالح د هغې نه هم نو بل پکې کوم یو ملا صاحب وایه ترک د صحبت د چا د فاسقینو او اتم نمبر ترک حلاوت الدنیا د دنیا دا خوږوالی دا ختمول او نهم ترک الشکوا الی غیر الله د خدای نه غیر به بل چا ته شکوې نه کړي چې زه غریب یم او دا دی او دا دی دا به نه کړي دا اقوال کتاب السیر د ذهبي را نقل کړي دي او لسم نمبر دی ترک الحرام چې سړی حرام پرېږدي حرام پرې خوستل ډېر ګران کار دی خاص کر زموږ د علماو د ډلې دپاره ځکه چې زموږ ستاسو تعلق د خلکو سره یو دله درکړي بل درکړي د چا مال څنګه د چا مال څنګه هغه علما داسې تیر شوي دي ملایانو چې صرف خپل خوراک نه علاوه د بل چا نه دی کړی حلال نو د هغې کمالاتو ته به حیران شي او یولسم چې کوم دی الیقین علی التقدیر په تقدیر باندې د سړي یقین جوړ شي چې قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا فکر دی راغلی د تقدیر باندې چې ایمان او یقین دا مضبوط شي دا خبرې فتح المجید نقل کړي نو دا یولس ټکي دي حلاوت د ایمان انسان ته ورکوي نو په دې چې ته تقریر کوې په دې یو ټکي 3 منټه تیر کوې نو ګیرتیا 33 منټه تقریر به پرې جمعې د مانځه برابر شي مولا صاحبا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قسم لي فازاد بان نفس محمد بيده چې روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یدي قدرت داغه کې په دستي قدرت داغه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم قسم خوړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې اتیا قسمونه خوړلي دي اتیا قسمونه کړي دي دا هم صحابهونه را نقل دي زاد المعاد په هغې کې دا خبره ذکر کړې ده او پیغمبر علیه السلام د قسم خوړلو نه منع نه ده فرمایلي وایي قسمونه خورې بالله وبرو خو بیا په هغه قسم کې بری کېږئ او واصدقوا او په هغې کې صادق کېږئ فإن الله يحب ان يخلف به خدای پاک دا خوښوي چې زما په نوم باندې خلک قسم وخوري جامع الصغیر د جلال الدین سیوطي ړومبی جل او 102 صفحه ده قسم په څو قسمه باندې دی چې تاسو دا قسمونه خورئ په 6 قسمه باندې قسم دی یو فرض
او یو واجب او دریم چې دی مستحب څلورم مباح پنځم مکروه شپږم حرام وی فرض په کم ټیم کې دی قسم د الله او د الله د رسول په صداقت باندې که یو سړی ستا په قسم باندې خبره مني او الله او د الله رسول باندې ایمان راوړي نو هغه ته قسم خوړل فرض دي هغه ته قسم خوړل فرض دي د یو سړي دین ته راتګ په قسم باندې بنا دی هغه ته قسم وخوره دویم واجب دی واجب کم ځای کې دی چې کم ځای کې د خپل ځان بچاو مقصود دی قسم وخوره یا د بل مال یا د بل جان د هغه بچاو پی مقصود دی نو قسم پی خوره په خپل مال به قسم نه خوري خپل مال په بچاو او د ځان په بچاو یا د بل انسان د بچاو یا د بل انسان د مال د بچاو دپاره د قسم مقراله نو قسم خوړل واجب دي ٹھیک دی نه دریم چا سره د سولې روغې کولو دپاره قسم کول دا مستحب دی یو سړی په تا دعوه کړې ده ته مدعا علیه هغه ګواهان نشته دی نو جګړه کوي قاضي ته ته قسم وخوره چې د هغه تسلي وشي نو هغه له د تسلۍ دپاره ته قسم وخوري دا مستحب دی عوام هم وایي د 2 رکعاتو نفلو ثواب به دي وایي وشي دا مستحب دی کنه او په مباح کارونو کې قسم خوړل مباح دي او د مستحب ښه کار پرې خوستو باندې قسم دا مکروه دی قسم دی زه به بیا دا کار نه کوم دسه به زه بیا سلام کلام نه کوم قسم دی بیا به ورسره ښېګړه نه کوم قسم دی دا کار دا مکروه دی دا به بیا ماتې او شپږم چې کوم دی په دروغو باندې قسم خوړل دا حرام دي نو قسمونه په اعتبار د شریف سره په څو قسمه باندې رالو په شپږو قسمونو باندې رالو نو والذي قسم میری پازاد باندې چې روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دست قدرت دا کې دی لا اسمعو بی وا بنوري ما لرا دنیا وطن وا بنوري په ما باندې یو تن یعنی خبر بنشي دا خبره بوانوري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تشریف فرمایي او د پیغمبري دعوی کړی د من هذه الامه دې امت نه يهودي او نه نصراني ثم يموت او بیا دې مرشي ایمان رانوړي بالذي فاماني ارسلت به جزا پاغي لګل شوی یما الا کان من اصحاب النار مگر دا با جانمی وی پته ولګي چې د یهودیو بچاو ال دی چې هغه به محمدیان جوړیږي د نصرانیانو بچاو ال دی چې هغه نصرانی په خپل زوړ دین باندې هغه پاتې کېدلی نشي هغه دین د هغې منسوخ شو حکم ورته دا دی چې موسی علیه السلام به ذات خود ژوندی وی نو موسی علیه السلام د هغه چاره بله نه وه سوا د اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو د هغه امتیان خو به خود د محمد صلی الله علیه وسلم څخه اتباع کوي او په خپله به عیسی علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع به کوي په اخیره زمانه کې کنه نو د هغه امتیان به څنګه په غیر د اتباع نه کامیاب شي فکر دی دا به اصحاب النار جوړیږي سبا جوړیږي بیا اصحاب النار دلته لکه یو بله مسله دغه شوې ده راغلې دغه دا ده چې وایي لا یسمعو بها که چا اورېدل نه کړي په شړه دشته غرونو او دشتو کې دی ورکوټې رالی شو بوډا شو مړ شو نو د ده بیا څه حکم دی دې ته مسله د شاهق الجبل وایي متول چا ویلی متول شارحینو نقل کړي دي دې ته مسله د شاهق الجبل وایي یا لکه داسې په ژوند تېر شو نو هغه نه به خدای پاک تپوس کوي که نه نو په دې کې نه درې مسلکه دي اشعریان دا وایي چې په هغه نه دنیوي سزا شته او نه اخروي لکه خبر نه دی غریب خبر نه دی غریب دا د اشعریان ورې د اشعریان پېژنې اشعریان یو ماتوریدیان دي چې دا دواړه راجمع کې اشاعره ترې نه جوړ شي او بل مسلک د معتزله دی هغې و ډېر سخت دی هغه وایي دنیا کې هم وله سزا شته او په آخرت کې هم وله سزا شته او درې مسلک د ماتوریدیانو دی زمونږ وایي په دنیا کې خو پې سزا نشته خو په آخرت کې ورباندې شته روح المانی دا خبره ذکر کړې ده او تطبیق هم کړی وایي اصل کې 4 قسمه کسانو باندې به هلته امتحان وي ښه عوامو ته اکثر دا مسله معلومه د مولیانو نه یې کتلي 4 قسمه کسانو باندې به هلته امتحان وي یو دی صیبه چاړه دا چاړه په اصل کې په غوږونو باندې کوڼ وي نو د هغې د وجې نه خبرې یادې نه شي چاړه بله قمقل
لیونی غون او بل سخت بوډا چې هغه پیغمبري په داسې ټیم کې راغلی چې هغه داسې زمانې ته رسېدلی دی چې د هغه اوس هغه عقیده کار نه ورکوي فکر دی خلک وایي په دې مقامات چې موږ د هغې شرحه کوو د دې جنین نه چې د مور په خېټه کې ده ته جنین وایي د دې نه د انسان دا نمونه داسې چې زیبره بدلیږي نو اخري مرتبه د خرف ده خا د خرګوش خرف هغه چاته وایي چې لکه هغه بیا په اخره کې پوهېږي نه چې د څه دي دونه بوډا شي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دونه بوډا شوي یا دین یو ځای ته راورسېدو خو هغه دونه بوډا دی د څه اګا بیګا نه دی او بله د فطرت د زمانې والا د پیغمبر اسلام نه مخکې کوم کسان تیر شوي دي او بل پیغمبر دین ورته نه دی را رسېدلی نو وایي په دې څلورو واڼو باندې به الله تعالی به دیو ته پیغمبر راولېږي د قیامت په ورځ باندې او اور به ورته بل کي وایي تاسو ته د الله اډر دی موږ درته د خدای پیغام او استاد یې راولېږلو چې دغه اور دی بس وردانګئ اور دی وردانګئ نو رسول الله فرمایي چې کم دې کې به څه کسان ورمنډه کي دغې اور ته ور وبدانګي نو فکانت علیهم بردا وسلاما هغې نه به ته جنت جوړ شي ومن لم يدخلها څوک چې ورته نور داخلیږي نو یسحب الیها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه به ورته بیا په راښکلو باندې وروستلی شي وروابې شي نو هغې دپاره جهنم شو هغې دپاره جهنم شو دا روایت د ابو هریره نقل دی قال ابو هریره فاقرؤوا ان شئتم وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا تفسیر ابن کثیر دریم جل یو کم دی صفحه روح المانی پنځلسم جز او 40 دغه دا صفحه ده دې ته مسله د شاهق الجبل وایي ها دا یاد کړئ سیبانو ٹھیک دی خا هدایه را لراکي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله